کله چې تاسو داسې کس وګورو چې په هغه کې درې صفت وي نو دا نیک انسان دی، د الله ته رسېدلی انسان دی. اول صفت چې دی به مال دولت سره دنیا سره مینه محبت نه کوي، د دنیا جمع کولو کوشش به نه کوي. که دنیا دی سره ویم یا دی جمع کی فوراً د الله په لاره کې خرج کوي، په نیکو کارونو کې خرج کوي، غریبانو مسکینانو ته ویر کوي. دویم چې لږ څه ورته میلاو شي په هغې باندې صبر کوي، زړه مطمئن وي، حال مې مزید پسې نه وي چې نوره نه بس چې لږ ورته میلاو شي لږ په هغې باندې صبر کوي او د الله پاک شکر ادا کوي. دریم خلکو سره بلا ضرورت اختلاط نه کوي، یعنی خلکو نه یو طرف ته اوسیږي. که ضرورت وي نو خلکو سره ملاقات هم کوي، میلویږي، خو چې ضرورت نه وي فضول خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، ځکه چې څوک فضول ډېر ملاقاتونه کوي نو دوی بیا د یو بل غیبت هم کوي، د یو بل سپک هم کوي، د یو بل بېزتي هم کوي. نو بهتره دا دی چې کله تا ضرورت نه بلا ضرورت خلکو سره ډېر ملاقاتونه مه کوه، بس د الله ذکر کوه، د آخرت په تیاري کې اوسېږه.